शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। یو ملګری دا سوال کړی دی چې د روجماتي په وخت کې اجتماعي حیثیت سره دعا غوښتل د حضور صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي او کنه. یعنی یو کس دعا کوي په زوره باندې او نور حاضرین مجلس هغې په آمین وی، نو په داسې انداز باندې دعاګانې غوښتل د نبی علیه السلام او د صحابو نه ثابت دي او که ثابت نه دي. فتاوا محمودیه کې هم د مفتی صاحب نه دا سوال شوی دی، نو هغې دا جواب کړی دی چې د حضور صلی الله علیه وسلم نه د روجماتي په وخت کې اجتماعي حیثیت سره دعاګانې ثابت نه دي. دغه وخت کې آداب دا دي چې هر یو انسان انفرادي دعاګانې وغواړي، او روایاتو کې دا راځي ثلاث لا ترد دعوتهم، درې کسان داسې دي چې د هغې دعاګانې نه رد کیږي، الله یې قبلوي. هغې کې اولنی کس الصائم حتی یفطر، د روژهدار دعا تر دې چې روژه ماتي وکړي، یعنی د روژه ماتي د وخته پورې روژهدار چې کومه دعا غواړي الله جل شانه قبلی، هغه رد کیږي نه. والامام العادل، یو نیک بادشاه نیک حکمران د هغه دعاګانې الله نه رد کوي، الله یې قبلی. او دریم ودعوت المظلوم، د مظلوم بد دعا چې کله وکړي نو الله جل شانه خامخا قبلی. نو دینا انفرادیت معلومیږي چې هر یو روجهدار انفرادي دعاګانې غواړي نو الله جل شانه قبلی. اجتماعیت په یو روایت کې هم نشته. بیا د افطار آداب دادی فقهاو لیکلی دي چې کله د غروب آفتاب یعنی د ماښام دا وخت داخلېدو یقین وشو، یعنی آذان وشو، نو د دې نه پس بیا روژه ماتې لیټ کول مکروه دي. بیا روژه ماتې کې جلدي پکار ده چې کله یقین وشي چې اوس وخت داخل شو، بیا روژه ماتې یعنی روژه ماتې کولو کې جلدي پکار ده، بیا تاخیر کول مکروه دي. البته روژه ماتې یعنی روژه په څه سره ماتول افضل دی؟ د ابن ماجه روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، چې کله په تاسو کې یو کس روژه ماتې کوي پکار ده چې په کجوره باندې روژه ماتې وکړي. فإن لم تجد فلیفطر علی الماء فإنه طهور، تو چرته کجوره ونه موندله نو بیا دې په اوبو باندې روژه ماتې وکړي، ځکه دا اوبو دا د بدن د پاکوالي سبب دی. نو دا روایت نه معلومه شوه چې کجورې باندې روژه ماتې کول افضل دی، او کجوره نه وه نو بیا په اوبو باندې روژه ماتې کول افضل دی. د دې نه علاوه په نورو څیزونو سره روژه ماتې جایز دی، خو دا د افضلیت خبره وه. بل په آدابو کې دا هم دی چې کله انسان روژه ماتوي نو دا مسنون دعا دی ووایي اللهم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا الله ما ستا دپاره روژه نیولې وه او ستا په رزق باندې مې روژه ماتې وکړه. او چې کله افطار وشي روژه ماتې وشي نو بیا دا دعا ویل پکار دی ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. نو موږ تاسو له پکار دی حاضروی مسلمان چې د حضور صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري وکړو. والسلام.